د دې ځای نه دوه مثالونه بیانې د منافقانو او د منکرینو مخکې د هغوی اوصاف بیان شو اوس مثالونه د هغې ذکر کوي د مؤمنانو اوصاف هم بیان شو د منافقینو هم بیان شو د کافرو هم بیان شو اوس د دې ځای نه دوه مثالونه ذکر کیږي یو د دې ځای نه تر لا یرجعون پورې دی او دویم مثال د او کصیب من السماء نه دی والله محیط بالکافرین دا دو مثالونه الله ذکر کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی داعی راغی حق بیانون کې راغی رڼا یې راوړله دو په تیارې کې پکار دی له داوا لکه څرنګه چې یو سړی په تیاره کې ولاړی او یو قدم هغه مخکې نشي اخیستی او یو سړی سره لیټي رڼا یې هغه راوړي نو دا سړی هغه رڼا باندې لاړ شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی رڼا یې راوړله د دین روشنی چې کوم دی نو دا په تمام عالم کې خوره شوه دو د هغې نه فایده وانخسته نو دا د دې ډېره غټ کمقلتوب او د دې ډېره غټه ناپوهتیا وه لکه څرنګه چې هغه سړی د رڼا نه کار وانخلي او هغه تیاره کې ځان پرېږدي لکه یو سړی په یو دشته کې دی بیابان کې دی او هغه چې کوم دی رڼا هغه سره نشتی د اسمان ګړز ګړز او برېښنا هغه چې کوم دی نو راشي نو چې لږ ونې رڼا راشي نو دی مخکې لاړ شي او چې کله تیاره شي نو بیا ودرېږي نو په کار دا ده چې هغه رڼا شي دې کې دی لاړ شي نو چې دی د هغې نه فایده وانخلي نو دی به په تیاره کې پاتې شي دغه رنګې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعثتو او د دې خلقو چې کوم دی نو فایده اخیستلو چا چې فایده واخیسته هغه کامیاب شو چا چې فایده وانخیسته نو هغه تاواني شو نو الله د دې مثال ذکر کوي چې د دې مثال په شان ته د هغه سړي دی چې هغه اور بل کړ او چار چاپېره چې کوم دی نو رڼا شوه په کار دی له داوه چې دوی پکې تللی لیکن دې تېره نه فایده وانخیسته نو بیا الله پاک چې کوم دی هغه رڼا مړه کړه ادي په دې تیارو کې پرېښود مثلهم مثال د دغه منافقانو د دې منکرینو کمثل الذی استوقد نارا په شان ته د مثال د هغه کس دی استوقد نارا چې بلې که اور لره اور بلک نو کله چې اور بل شي لتکې بل شي رڼا شي فلما اضاءت ما حوله کله چې رڼا شوله ما حوله چاپېره د دینا ذهب الله بنورهم او دې ترې نه فایده وانغسته ذهب الله بنورهم الله بوتلله خپله رڼا وترکهم او پرېښودل دوی لره فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې دې شی نه ویني په کار دا وه چې دوی د هغې نه رڼا نه فایده اخیستې وې دې چې کوم دی نو مخکې تللی وې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی او دین حق یې راوړو رڼا راغله دین اسلام روشني ده نو په کار دا وه چې دوی هغه منلی وې د هغه اتباع یې کړی وې نو دوی داسې کارونه کو سمون کاڼه دي بکمون چاړاګان دي عمیون ړانده دي فهم لا یرجعون پس دی نه راګرځي حق ته
او کسویبن یا شانستا د دې زینا دویم مثال ذکر کیږي د منافقانو او د حضور علیه الصلاۃ والسلام او کسویبن یا حال ستا اے پیغمبر پشان ته د حال لا کسته او پشان ته د حال دا باران دے من السماء چاغ د اسمان نه اسمان باران د کوم ځای ناراضي د باران من السماء د اسمان نه اسمان نه باران ناراضي بلکې باران د لپاسه ناراضي اسمان کل ما فوقنا فهو سما دی چت هم اسمان ویل شي ځکه چې دا چت لپاسه دی هر شی چې لپاسه هغه ته اسمان ویل شي فهو سما نو اسمان نه یعنی د بر نه باران راځي او دا باران څنګه راځي دا باران چې کوم دی اوس تحقیق وشو تحقیق او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه وخت کې ویلو چې دا قرآن کریم کې الله پاک د دې ځای بل ځای تشریح کړدا سحابا ثقالا سقناه لبلد میت ورز درنشي ورز تورشي بوجلشي کومه علاقه کې چې د باران ضرورت یي الله وي مونږه هوا ته حکم کو التیوسی او هغه چې کوم نه خلقو باندې باران وشي نو دا بخارات د دریاب پورته شي کله چې دا بخارات پورته شي او دغه چې کوم دنو درانه شي نو له پاسه باران وريږي کله چې فضا ډیره زیاته سخت شي او یخي نو دینه چې کوم دی واوره جوړیږي او غلای غلګره جوړیږي او کني چې کوم دی نو دغه باران بیا له پاسه نه چې دا باران راځي نو دا باران د الله رحمت ته او هر یو ساس کی سره چې کوم دی نو هغه مأمور دی چې کوم دی نو هغه سره فرشتي راځي هغه بغیر د الله د امر نه چې کوم دی نو هغه ساس کې کده نه ارتوي او کچرتا دغه چې کوم دی او ساس کې راشي نو هغه نه تندر جوړ شي کاغه په ونه ولګید کاغه په کور ولګید کاغه په یو ځای ولګید نو هغه بیا چې کوم دی نو هغه یو عذاب الهي هغه نه جوړ شي او کسویبن یا حال ستا اے پیغمبرا او حال د دوی پشانت د هغه چې کوم دی باران دی من السماء چې هغه د برنی فيه ظلمات پاګه کې تیاری وراد او پاګه کې چې کوم دی نو ګړز ګړوزي و برق او برېخنای قران کریم راغې پای کې چې کوم دی نو وعد او وعید راغله او دغه رنګ چې کوم دی نو بشارتونه او دارنګ نذیر پکې تراغله وعیدات پکې تراغله پاګه کې تیارې وي خلق د عذاب الهی نه ويرو د عذاب د قبر نه ويرو د عذاب د آخرت نه ويرو د قیامت نه ويرو ګرز ګوزو پکې برېخناوي پکې یجعلون اصابعهم غرزي داخلق کوت خپلې اګدي داخلق کوت خپلې فی اذانهم په وګونو کې لکه سرنګي چې ګلز ګلوز شي او خلق وګونو کې ګوتی کیدي نو دغه سي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې حق راوړو د الله کتاب بیان ک نو دی په وګونو کې ګوت کې لکه حدیث پاک کې راځي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تر هغه په بلاره کې ناسو او کله به چې قافله د عرب راتله نو هغه ته به ګوره حج له خوراک له ډېر ښه کار دی خو دغه ځای کې یو سړی دی چې داغه نوم محمد دی ګوره چرته داغه په مجلس کې کېنه نه وګونو کې ګوته کې داغه خبره وانه ورای یجعلون اخود بی اصابعهم ګوته خپل فی اذانهم پزینو د وګونو کې پزینو د اوریدو کې یعنی خپل په وګونو کې من الصواعق لوجد يرد تندرنا حذر الموت لوجد يرد مرغنا والله محيط بالكافرين الله پاک راګرون کې کافرانو لا مثلهم مثال د خلقو کا مثل الذي استوقد نارا پشانت مثال دا هغه کس دې استوقد نارن چې بلک اور لرا فلما اضاءت هر کله چرنا شوا ما حوله چا پیر د دینا ذهب الله بنورهم الله بوت لرا
بنورهم رڼا خپله وترکهم او پرېښودل یې دوی لره فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې دې هیڅ نه ویني صم کاڼه دي بکم چاړاګان دي عمیون ړاند دي فهم لا یرجعون نو دې چې کوم دې نه راګرځي حق ته او کصیبن یا حال ستا پیغمبره په شان ته د حال او د دې او حال ستا او حال د دوی په شان ته د حال دا کس دی په شان ته د حال د هغه باران دی من السماء چې د اسمان نه او کصیبن یا حال چې کوم دی په شان ته د هغه باران دی من السماء چې د اسمان نه فيه ظلمات چې په هغې کې تیاري ورعد او برېښنای ورعد او ګړز ګړوزي وبرق او برېښنای یجعلون اصابعهم یک دوی دا خلق